الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من قرأ القرآن وأقرأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعين، طلبة کرام، عام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری عطا الله چې د مدرسه تحفیظ القرآن الکریم چې کیسر استاد یم او د دې یو خادم یم. زه تاسو ته په آنلاین قرآن ټیچینګ کې خوش آمدید. الله تبارک وتعالی په خپل کلام مجید کې فرمایلی دي چې دا کلام ما نازل کړل دی او زه د حفاظت کوم. د دې د حفاظت ذمہواری الله پاک په خپل اخیسته. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه په خپل قرآن زده کی او بل ته وخی. په بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه په خپل قرآن وی او بل ته وخی او بل ته اولولي پڑھاو کی. دا زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. د قرآن پاک تعلیم زده کول که په هر ذریعه مني دا د مؤمن کار دی بدا کی. ځکه علم طلب کول د هر مؤمن زنانه او نارینه کار. زمونږ مدرسه تحفیظ القرآن الکریم چې کیسر اوس داسې اهتمام کړل د طلبه کرامو د پاره چې کوم په کور کې دي او عام ناظرین دي چې هغوی په لږ ټایم کې په آنلاین طریقې سره د قرآن شریف زده کی او عملی طور په دې باندې کار شروع کی. دا حالات داسې غوندي چې مختلف ادارې بندي، مساجد بندي، مدارس بندي. زموږ د سکیورټي د حفاظت لپاره دا راځي په مؤمن باندې په مختلف اوقاتو کې مختلف امتحانات راځي. دا نن په موږ باندې یو ازمایش دی، یو امتحان دی. خو نه بیا به موږ خپل سعی او کوشش کوو چې موږ قرآن زده کو او په هغې باندې عمل وکړو. د خپل د دین کومې خبرې چې دي، کوم باندې چې زموږ بقا او د مؤمن کوم شان دی، هغه به موږ خرابونه. موږ به حتی الوسع کوشش دا کوو چې موږ په کور کې یو، موږ په خپل بیټک کې یو، موږ په هر ځای کې یو، موږ به د قرآن هغه تعلیم تعلم جاری ساتو. دا به زمونږ د خپل د رب سره تر قیامت پورې یو لوزي او موږ به د هغه نه دا امید ساتو چې زمونږ پروردګار موږ ته دا آسان. هسې خو ناظرین کرام په مختلف مدارسو کې مختلفي قیدې پڑھاویږي. قیده څه شی دی او دا موږ ته څه ښایي؟ د قیدې معنی دا بیس، بنیاد. څنګه چې موږ یو بلډینګ جوړو د هغې دپاره موږ مخکې بنیاد کوو. څومره چې دا بنیاد مضبوطي، کوشش پې شوي، خرچه پې شوي، دې من له پاسه بلډینګ چې هغه پې صحیح کېږي. که کله هم په دغه بنیاد باندې توجه ونه شي او داسې په دې کې کوتاهي وشي، نو د دې کوم بلډینګ چې دی هغه به متاثر وي. د قیدې یو څو فواید زه ستاسو مخکې ایږدم. قاعده چې دا د قرآن عظیم شان بنیاد دی او په دې باندې تعمیر صحیح طریقې سره هله کیدی شي چې د دې د حروفو او د صفاتو باندې موږ ښه توجه او بار بار مشق. د قاعدې کې بنیادي خبره چې دا مشق دی چې موږ د کوم عربي حروف دي، بعضې پکې داسې دي چې هغه زموږ په اردو پښتو کې نشته او بعضې داسې چې هغه زموږ په ژبه کې دي خو داسې صحیح نه دي. نو چونکې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د بعثت او دنیا د راتلو مقصد یو دا مو یتلو علیهم آیاتک، چې ابراهیم علیه السلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره کوم دعا چې یا الله په دې کې داسې پیغمبر راولېږي چې ستا آیتونه دوی ته تلاوت کړي. نو هله به موږ تلاوت صحیح کوو چې څومره حده پورې زموږ حروف په خپله صحیح. د قاعدې دویم
دویمه فایده دا ده چې د غټ عمر کوم کسان چې دي هغه په تلاوت باندې عبور حاصل. ناظرین کرام، او بل فایده د او حفظ کوي. نو د ناظری بنیاد په قاعده باندې دی او د حفظ بنیاد په ناظره باندې دی. چې کله دې په صحیح طریقې سره ناظره وي او د هغې تلفظ، د هغې زبر، زیر، پیش، کړي حرکات، تنبیدو حروف، بندیدو، دا به تاسو ته وروسته ټول راځي. نو چې دا حروف دې په صحیح طریقه باندې زده کړي، نو بیا به دته حفظ بالکل اسان. او په قاعده کې د ماشوم نه ججک ختمیږي شرم. دی په هر مجلس کې غټ نه غټه مجمع چې خپه خوشالحانه سره دی تلاوت کولی شي، دی شرمېږي نه. هم طور موږ ته ګورو د غټ عمر کسانی هغه په پخواني وخت کې چې ته په کور کې سبق ویلي، جماعت کې ویلي، بل چا نه ویلي، بیټک کې ویلي. خو موږ وګورو نو د مدرسې کوم ماشوم چې دی هغه داسې فرفر او خپه اسانه باندې بغیر د شرم نه تلاوت کوي، او دغه کوم د غټ عمر کسان دي لیکن دوی داسې تلاوت نشي کولی. نو د قیدی یو بنیادی خبره دا ده چې په غټ نه غټ مجمع کې د ماشوم که صرف په ناظره باندې قرآن وي، د هر مجلس کې تلاوت کولی شي. او بله چې مخکنی یو روایتي طریقه دا وه، استاد به سبق وي، شاګرد به سبق وي، استاد به سبق وي، شاګرد به وي. په دغه طریقه باندې به شاګرد صرف په رټه باندې هغه سبق یاد کړه او بیا به وي. په قاعده کې دا یو خبره ده چې بغیر د رټینا پورا قرآن شریف ماشوم له ځان درې کوم مرکبات چې تاسو روز مونږ خیو چې هغه یو حرف هم ته زده کو، یو لفظ یې زده کو، یو زبر، یو زیر، یو پیش، دغسې د تنوین سبق، داسې مد. نو په دې دا ټول قرآن پاک جوړ د دې نه دی. نو په دغه طریقه باندې بیا ماشوم پوره قرآن شریف چې دا خپل استاد دغسې اورولی شي. او غټه خبره دا ده چې د قیدي لوستلو سره سره هغه چې کوم الله تعالی فرمایلی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هغه خلک چې هغوی له ما کتاب ورکړی دی هغه د دوی حق تلاوت کوي. نو حق د تلاوت دا دی چې د دې حروف په صحیح طریقه باندې ادا شي، د دې چې کوم قواعد دي په هغه قواعدو باندې دا په صحیح طریقه باندې ادا شي. خو دا صرف محض ویل نه دي چې صرف استاد وي لکه ما وي تاسو واوري د بس خبره ختم شو، نه، بار بار مشق. دغه بار بار خبره چې کوم دا د مشق ده چې بار بار ته وای، بار بار وای، یو ځای کې وای، بل ځای کې وای، یو تاوري بل تاوري، او په صحیح طریقې سره کوم چې تاسو استاد اوخه په هغه طریقه باندې ته بیا بار بار کوشش کوي. د سینا چې دا مال راځي مخکې نه اوریدلې، نه داسې خو دا قیدی خو خانه خلک وای، دا تلاوتونه خو د خانه خلک نه په یو صحیح طریقې باندې چې کوم تاسو استاد وای په هغه طریقه باندې به ته د حرف مشق کوي. تا د قرآن شریف یو کلمه کې دي ته په صحیح طریقه باندې وای، او هغه ځان نه زده کیږي. هم په دغه قسم مجالس کې زده کیږي، موږ یو بل ته غوږ کیدو او په هغې باندې زه چې کله تاسو ته پړی کوم، زه به تاسو له پکې ټایم راکوم، په هغه ډیوریشن کې، په هغه ټایم، په هغه دورانیه کې به تاسو هغه حروف وایئ. چونکې دا بنیادي طور موږ آغاز کړلی، زموږ دا قاعده چې دا د دې نوم دی زینت القرآن، یعنې د قرآن خوبصورتي. د دې قاعدې دوه حصې دي. په اولنۍ حصه کې موږ ماشوم ته څه ښیو چې بنیادي طور چې کوم حروف هجا هغه ورته وښیو، بیا د یو شن اوازونو له حروفو ته ښیو، د ډکو اوازونو له حروفو ته وښیو، بیا ورته د حروفو چې کوم شکلونه دي دا ورته وښیو. د هغې نه وروستو بیا ورته موږ پروز زبر وښیو. هغه تاسو زه لیکمه پروز زبر ورته وښیو چې د زبر څه خاصیت دی، زبر څه کوي. دغسې بیا د زیر سبق دی، بیا سیده پیش دی، بیا ولاړ حرکات دي، کړه زبر، کړي زیر، الټا پیش، د هغې څه اثر دی، موږ له څنګه ویل پکار دي. بیا د دو زبرونو سبق دی، تنوین، بیا د دو زیرونو سبق دی، بیا د پیشونو دی، او بیا تختی نمبر 10 پکې بیا لږ ګرانه چای کې د تنبیدو حروف دي، د حروفو د جاری کېدو حروف دي. په دویمه حصه کې بیا موږ بنیادي قواعد ښیو چې په هغې کې څه چې په هغې کې پکې د را قیدې شوي، په هغې کې پکې د میم قیدې شوي، په هغې کې پکې د لام قیدې شوي، په هغې کې پکې حروف مقطعات شو، د میم ساکن شو، بیا اخري د وقف قیدې شوي. دې مرحله پورې چې کله ماشوم ورسي هغه بیا د جوړ او روان ځان ماهر وي، بیا په خپله وي. خو بنیادي طور او اهمه خبره دا ده چې کوم حروف نه قرآن شریف جوړ دی هغه دا
په قاعده کې دا حروف وګورئ دا حروف دي چې په دې حروف من زمون خاص فوکسي چې د هر یو حرف د غي د ادا کولو من کوشش کوو هغه زمون ته حروف لیکلي مختلف اوس دا په روایتي طریقه باندې موږ عام اردو پښتو کې ویو الف ب ت س ج ح خ ولدا خطا دي ندام صحیح دي دا صحیح دي خدا په اردو پښتو او په فارسی ژبه کې صحیح دي د عربي چې کوم ادایګي د هغه ته په دې سور لاین کې برابر په دې د چې لیکل دي دا نو به تاسو ته خیم بیا خو به چې کله د دې چې دا حروف زمونږ په نظر کې هر یو حرف موږ لازم بیا بار بار موږ د مشق وکړو بار بار موږ د دې که ناظرین کرام که تاسو ته زما आवाज صحیح راځي خو صحیح ده کنه راځي تاسو موږ د کې انفارم کوي موږ خبروي چې موږ خپل دغه بیا مزید اپډیټ کوو دا به موږ سره ډیر زیات شکریا ادا کوو چاته زما आवाज صحیح ناراضي یا څه فرق پکې نو تاسو موږ ته بالکل ویلې شي موږ ته ولیکئ او وایي چې موږ هغه صحیح ځکه زه په دې امید کې ما چې پړای ښه صحیح روانه ده امینز کې आवाज تاسو ته صحیح ناراضي نو دا موږ تاسو په دې باندې مشکور یو چې موږ انفارم کوي موږ خبروي دا ښه خبره وسنن موږ شروع کوو په حروف تهجی باندې تاسو په ځان باندې سټوین راولې ماشومانو یا عام کوم زمون کتون کې چې په څه طریقه منځوي ما تاسو له بګیزه ټیم را کوم دورانیا په هغه طریقې سره وای بیا بدین رستو منګه چې کوم یو شنی اوازونه له حروف دي هغه به موږ پکې جدا کو بیا د ټک اوازونه والا بیا به دا سیشن موږ ختمو نوی سیشن ته بزو قاعده چې موږ اول نمبر شروع کوو موږ ماشوم ته تعوذ او تسمیه په یو څو ټکړو کې خو بنیادی خبر دا ده چې موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د سوي او چون کې هغه ماشوم چې دی هغه خود دې جوګه نه دی هغه وس راغلی فرش ماشوم دی نو موږ باغه ته په مینه محبت باندې داسې طریقې سره ویو چې موږ باغه ته اسانو کنه بنیادی تور او دینی تور موږ خپل اعوذ بالله بسم الله ټوکړي خو دا خو بدی خو نه د ماشوم دلته ما تاسو تاول کې وی دا هغه د زده کړې خبره ده کاغه تاسو موږ ټول اعوذ بالله په یو ځای ویو دا د هغه دومره منټالیټي او دا هغه ذهن دومره نه دی چې هغه دا ګیم د دې وجه نه موږ هغه ته تعوذ په څلورو ساګان په څلورو وقفو سره موږ ابا زه وسوم او تسمیه ته موږ په درې ساګان تاسو ما سره د مشق کوي کوشش وکړئ زما ګورم اعوذ لازمي نه دا چې ماشوم دی بالکل صحیح وي نه دی به کله هر څنګه وي موږ در سٹارټ غواړو چې د سٹارټ شي د خپل هغه سبق شروع اوس یا د غټو مرکز دی چې دا خو خو ګراند زویل نشم نه دا بل ځکه نه ځکه دا از د کړه ما کس کې چاغله نه ورزي چاله چې ورزي ته خو دې زده کړې ضرورت نشته وز تعوذ هم تسدید وګور اعوذ تاسو دوه پیریو اعوذ وی بالله من الشيطان الرجيم یو نوې شروع کې چې کوم ماشوم یو نوې قصه شروع کی نوې سبق شروع کی لازمي نه چې هغه د صحیح وي کاغه دي کې دوم په یو ورځ ذکر ټیک دی اعوذ هم غټ خبره ده بالله هغه ته په خطر غمنې منګه سبق شو کو چې دی بور نشي ولی خپل د مور غیګه د پریخه د نغری غاړي نه راغلي دي نو دلته به دی منګ په دغه طریقه باندې د کو د سر منګه په دغه طریقه باندې به سٹارټو چې دی زمنګ نه مینا محبت وي سي نفرت وي نسی بنیادی خبره ده عموما د اساتذه کرامو کوم سختی چې هغه په ماشوم باندې ځکه هغه څه په چار باندې دا سختی نه کوي هغه په دې باندې زول وی چې دا ماشوم زر د سبق زده کې خپل زده کی نه لازمي نه ده خیر دی په یو ورځ باندې دوه ورځې باندې درې په یو لګي دي هیڅ خبره نه ده اعوذ تاسو وای بالله
بالله من الشيطان الرجيم. Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي سره د ماشوم ته د صحیح سبق د لوستلو قدر پیدا شي او زما استاد دومره په مینه منوي په دمه دمه وي د سینه ډیرو خلکو لورځي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا خو خبره نشوه. بنیادی خبره ما تاسو ته اول کې وی چې زمونږ ټول فوکس او نظر پدې بني چې مونږ د حروف او د صفاتو په خیال ساتو. اوس بسم الله ته دا مونږ په درو ساګانو وی بسم الله الرحمن الرحیم. کله کې आवाज مونږ لږ زیات راخو د یا کم راخو هیڅ خبره بګی نشته. څومره دا مونږ د ماشوم د خوند لپاره عموما مونږ د قسم تعوذ تسمیه بلکې قاعده ټوله په یو دغه کې کلاس ته وي. هغه کلاس کې مختلف قسم ماشومانی او هر یو ماشوم بیا داسې یو سیالي راوړي چې زما आवाज چا اورېدی ما په زور ویلي نو لهذا که یو ماشوم په زور نه وي مونږ به هغه ته بیا هم شاباش وي. مونږ به چې ماشومه ته دغسې کوشش کوه دا ډېر ښکلی وي. که هغه غلط هم ووایي مونږ به هغه اپریشیټ کوو، مونږ به هغه ته شاباش ویو، مونږ به د هغه د قرآن سره د لګاو پیدا کولو کوشش وکړو. اوس وګورئ حروف هجا سبق مونږ شروع کړلی. عموما مونږ ماشوم ته ویو حروف جمع د حرف ده. حرف وای الف با تا ثا وغیره. دا ټول حروف یو کم دیرش دي. دی یو کم دیرش حروف ته حروف هجا وای. اوس که دا یو ماشوم له ورځي او دی وی که اوس ماشوم ته دا نه ورځي صرف دومره هم تاسو ووایئ چې حروف هجا تعوذ وای تسمیه وای بیا وروسته پسې حروف هجا الف با موږ ادا کوو د دواړو شونډو د لمدې سي نه. دې ته ګورئ دا لمدې سي په سختۍ سره دې ته بهري حرف وي. دې چې دواړه شونډې په سختۍ سره یوځای شي او دې نه حرف راوځي با دا قصدي پسې دا درې واړه حروف د یو شکل په شکل دي. کوم ماشوم ته چې موږ پړاو اول موږ ویو با بیا تا بیا ثا. نو د دې درې واړو حروفو شکل چې دی هغه یو دی. دا درې واړه حروف چې دي دا د دې شکل یو شان دی. خو دې کې بنیادي خبردار چې اوس موږ ماشوم ته ښیو دا کوم حرف دی ابو اغلب نه ورځي. موږ دا کوم حرف دی کېدای شي هغه په یاد او با موږ دا ولې با ده او لاندې دی یو ټکی دی. دا نقطه وګورئ دا لاندې د دې وجې نه دي ته وایي با او چې دا داسې شکل دی چې شتې په شانې شکل عموما موږ ویو او دې کې دوه ټکي دي. دې ته موږ ویو تا په سختۍ سره. دا جبې سر موږ بل غاښونو ویښون سره لګو تا. پسې بیا موږ دا یو حرف لږ مشکل دی ځکه داسې په عربۍ ژبه کې دی زموږ اردو پښتو کې د دې تصور نشتی. عموما ماشومان له ورځیم نه موږ ویو ثا ماشوم لوخ دا نه ورځي. استاد به داسې یو پندوالي دی ژبې سر غاښونو سرونه سره به لګوي او که نه کېږي بیا به دا بلپین داسې کته کېږي ثا دا جو به کته نه پرېږدي. لکه عموما ماشوم وایي سا نه دی. سا چې کله وي دا خو سین شو. اوس به په دې معنی به لږ محنت او کوشش لازمي دي ځکه د سین او د ثا معنی هم بدله. په عربی کې دو الفاظ دي اسم معنا د نوم، اثم ګناه ته وي. دقسې بیا په دې حروفو په غلطۍ باندې به
هغه معنوي غلطي به راځي چې قرآن حکیم بنیادي کوم تعلیم چې به خرابېږي. موږ به داسې نه وي چې پخوا موږ سا ویل، نه نه نه، ثا الف با تا ثا ثا ثا. اوس دا څومره راکاو؟ په با کې بنیادي طور 2 حروف دي، یو با د سره یو سره الف دی، با الف، دا به 2 حروف په حساب، با تا ثا. و جیم ته ګورو، یو جیم دی، یو سره یا ده، یو میم دی. بنیادي طور په جیم کې 3 حروف دي، جیم یا میم. موږ به داسې ویو جیم، جبې مین و پاس تعلق سره لګو، په سختۍ سره به ویو جیم. او سامعین او ناظرین کرام دې دا خبره یاد ساتئ چې د شونډو د کولاولو کوشش وکړو. لکه اوس با ویم، با په سختۍ سره د دواړو شونډو لمدي سیبه زله ګومه او په سختۍ سره به ویم داسې با تا ثا، بیا جیم. دې پسې بیا 2 حروف داسې چې هغه تعلق د مرۍ سره. د مرۍ موږ سره 3 سي، د مرۍ سر اول ابتدا، منځ او اخري سر. عموما موږ داسې معلومو چې موږ 2 ګوتې سکیدو داسې، دا د مرۍ منځ شو، دا اوله حصه اسې معلومېدی شي. خو په دې کې چې کوم غلطیانې دي هغه تاسو ته ښیم. موږ عموما د ح په ځای ها ها بسم الله الرحمن الرحیم خلک ځکه وایي چې هغه ح زده کړی نه. ح ح ح ګورئ غلطیان دي سي ها ها ح خا خا چې دا د جب دا د مرۍ ابتدایي سینه ده کی خا. بیا دال، دال ده کی جب سر مخکې مخامخ دوه غاښونو ویخونه دال دال. په دې کې بنیادي طور 3 حروف دي، دال الف لام. لکه څنګه ما تاسو وی په با کې 2 حروف دي، با ده او الف دي. په تا کې 2 حروف دي، تا ده الف دي. په ثا کې 2 حروف دي، ثا او دسي. په جیم کې 3 حروف دي، یو جیم دی، یو یا ده، یو میم. موږ به داسې ویو جیم. عموما موږ دلته په دې باندې مد لیکل، دا ځکه چې دا موږ زیات راکاو. د 3 حروفو په وجه باندې دې له موږ هم لزی ورکو. جیم به نه ویو جیم، جیم. ها بچیا ته دا وایه بچیا با. شاباش. با د دواړو شونډو لمبي سی به موږ داسې په سختۍ سره دغه کوو با با با. اوس یې دا وایه تا شاباش. ثا. په دې 3 حروفو کې څه فرق دی؟ دی با کې او په تا کې څه فرق دی؟ د دې کوم یو نقطه چې کوم ځای کې ده او په تا کې لپاسه 2 نقطې او په ثا کې 3 نقطې. شکل د 3 واړو ماشومانو یو شی دی. وګوره دغه یو شی شکل دی، کشته په شان شکل یې ګوره. خو با تا به موږ اله باویو چې څه شي چې د دې لاندې یو نقطه، د دې لاندې یو ټکی. او تا ته به موږ کله تاویو چې لپاسه به 2 ټکي. شاباش. او ثا ته به موږ کله تاویو ته اوس دا وایه ثا. شاباش ثا. شاباش. دقسې ورپسې 3 حروف دي چې هغې کې یو دی جیم. ووایه جیم. داسې دی ها. شابنرانو. خو. اوس لکه څنګه چې د با او د تا او د ثا شکلونه یو شانتي دي، خو چې لاندې نقطه یې با شوه، لپاسه 2 نقطې شوې، تا شوه چې لپاسه 3 نقطې شوې، دا څه شو
ها شو اوس ګورئ چې مونږه د دې جیم نه دا نقطه لرکو دا به څه پاتې شي حا او چې له پاسه به ولیکو خا او چې مینس کې ولیکو جیم شاباش شاباش نو دا اوس شي موږ سره جیم خ کولې واضحه په چغه جیم اول کې ماته سویل ناظرین چې زمونږه بنیادی تور چې کومه خبره ده هغه دا چې حروف زمونږ سره صحیح صرف محض په د حروف او په یادولو نه بلکې بنیادی زمونږه فوکس او نظر په دې مني چې موږ یو حرف صحیح طریقې سره لکه ګورئ ته وایه جیم ته وایه جیم دا وایه حا ته وایه حا ته وایه حا دا وایه همزه دا ها ته وایه ها خو شکلونه یو شانتي دي چې مینس کې ټکی شو دا شو جیم لپاسه په ټکی شو چې شو خا او چې ټکی تلل شو ح پات شو اوس موږ سره دوه حروف داسې دي چې د هغې د املا لږ غونې راکونټي ده په یو من لپاسه ټکی دی په بل باندې نشتي ماشوم ته بنیادي طور دا فرق غواړي چې هغه داسې زده نه کړي چې هغه سوچ کوي چې کله سوچ سره ده وي بیا د سبق صحیح نه دی بنیادي خبره دا ده چې دی به بې سوچه چې ته کله په داسې پن کې دي یا شی کې دی ډایرکټ وایي تا بې سوچه جیم خا چې شرم پکې هم نه وي ما دوستو په دې د قیدي صفاتو کې وي چې قاعده چې دا یو انسان نه شرم او ججک لرکي اوس دا ګورئ دا شری دال 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 ذال محترم تاسو ګورئ دا ذال چې دی دا په اردو پښتو او فارسی ژبه کې په لیکلو شته ویل من نشته بنیادي حرف چې دی دا په وینا کې د دې فیملی د دې طبقه حروف ورسو تاسو ته راشي دا ګورئ لکه یو موږ سره دشي ذال بل موږ سره شي دی ذا بل موږ سره شي دی ضا بل موږ سره دی ضاد د دې دوه حروف د دې څلور حروف اواز دی بل نه جدا دي دغه په عربي چې کوم دغه دي مرکبات الته بیا د اغماني بدل د دې د یو حرف په ځای باندې بل حرف دی وي بیا د هغه معنی بدلی دا ماته ستو وخت مو اوس دا موږ د ذال موږ سره کو د جبي دا سر دی ګورم ما ته ګور د جبي دا سر دی دا موږ برغه خون سرون سره د سره دا سر نه دا وی خو نه دنه دا بار سر نه زما دی خلې د ګوره ذال ذال زال نه چې کله زا شو دا درې مخرج د سره بدللی اخو زا شو د زا مخرج د جبې سر لاندې کوم ثناء سفلا وته وي او لاندې غاخونه دا به جبه کته پاتې ګوره تاسو زا زال جبه کته پاتې شو ګوره زال خطا دی موږ به د جبې سر بر د غاخون سرون سره سره ته وای بچیا ذال وای ذال ته وای ذال شابانه بالکل صحیح شو اوس موږ سره دوه حروف ته سړي چې هغه په شکل کې یو شی دي لیکن دا اوازونه دی بل نه جدا دي اوس موږ خپل دا سیشن چې دا د بنیادی مبتدی کسان په بار مشقم کوي کنه د سینې سبیا پر زېما سیمپلی او تاسو هغه ما سره وای بیا تاسو د ځانو ګورئ بیا موږ له واخرو بریک د بریک نه روس بیا 3 بجې موږ وسره الف با Suspicious item. تا تا جیم ګورئ حا خا دال ذال را او زا دا سيشن ختمو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سټاپ شو